زما محترم عائشی بی بی نه تپوس شو، د مؤمنانو مور بی بی نه تپوس شو چې دا زلزلې د څه وجې نه راځي، دا زلزلې د څه وجې نه راځي. عائشہ بی بی مور بی بی ورته فرمایي چې کله میوزیک غانې بجانې او هغې ته سره عام ډانسونه شروع شي، چې کله میوزیک عام شي او هغې ته سره عام ډانسونه او ګډاګانې او بېحیایانې او فحاشانې او بدکارانې ورسره کېږي لګیا دی، نو بیا به څه راځي؟ بیا به همدغه شان زلزلې راځي، بیا به همدغه شان زلزلې راځي. زما محترمو الله دې موږ د دې حالاتو نه الله متاثره کړي چې موږ عبرت والو. زموږ دا زړه دومره تک تور شوی دی، بالکل اثر نه اخلو، بالکل عبرت نه اخلو. ما محترمو یو کس داسې په یو ځنګل کې روان دی او د خوب دومره غلبه پې راغه او دومره ستړی ستومانه، اوس په ځنګل کې اوده کېدل څه آسان کار خو نه دی که چې څنګه ته په کور کې بېغمه پروت یې اودی، داسې خو په ځنګل کې خوب نه کېږي، هېڅ پته نه لګي شر مخدمات کی، هېڅ پته نه لګي مختلف زناور دي په ځنګل کې. زما محترمو دا غریب اوس لیواله سرګردانه چې داسې یو محفوظ یې وګورم او هلته چې کوم دی زه خوب وکړم او اوده شمه. زما محترمو چې ویې کتل یو ځای کې یو زناور اوده دی، زناور دی او یو سیټ ته اوده پروت دی، دا ګوري چېرې دا زناور اوده پروت دی، زه به هم د دې زناور سره شا طرف ته چې کوم دی بس اوده شم. نو زما محترمو دام راغی او د زناور سره شا طرف ته دام دلته چې کوم دی پریوت او پریوتو سره ډایرکټ اوده شو، ستړی ستومانو. دا ډریوران ډرایوینګ کوي، غریب ستړی ستومانی، دومره د خوب غلبه او تکاوټ ستړیوالی دومره وي پوهیم نشي زما محترمو ګاډي اسکیډنټ داسې ده که نه. نو دا نوجوان د دې زناور سره خوا کې اوده دی او په دې کې چې کوم دی یو دوه نوجوانان داسې په دې لاره تېرېږي چې ویې کتل چې هلکه څه ناشنا منظر دی، یو طرف ته زمری دی او بل طرف ته انسان پروت دی. دا زناور چې کوم دا اصل کې زمری و، نو د زمري دا خپل سر داسې چې کله اوده کېږي نو داسې د خپې د لاندې زما محترمو دی خپلې د سینې سره دا خپل سر وجنګوي، نو د دې دا سر لږ پناه غونته کې شي. نو دې نوجوان ته پته نه وه چې دا به یو عام زناور وي، نه یو عام زناور وي، اصل کې هغه و زمری و شیر. زما محترمو نو دې دوو هلکانو دغه چې کوم نوجوان اوده دی په ارام په ارام اواز ورته کوي چې هلکه پاسه دا په کوم ځای کې اوده یي. هغې پې زړه درد وکړو چې د زمري بېدارېدل به وي او به د دې ماتېدل به وي، دته به یا پته نه وي. نو زما محترمو چې کله دا نوجوان را بیداره کړو ورته وایي د الله بنده ده ته په کوم ځای کې خوب کې لګیا یې، دې خوا نه ګورې زمری دی مرګ دی. زما محترمو چې کله دې نوجوان واورېدل چې هلکه او ویې کتل او پهچان وشو، پېژندګلي وشوه چې هلکه دا خو زمری دی، دومره خوف او یره پې راغه چې ځای په ځای را پرېوتو وفات شلو. د دې زمري پهچان وشو، اوله کې پهچان نه و شوی، راغی ورسره ښه بېغمه پرېوتو، خو چې کله پهچان وشو چې دا څه دي زمری دی شیر دی، نو هغه یره او خوف په ده باندې دومره زما محترمو راغه چې ځای په ځای باندې د ډېرې یرې د لاسه را پرېوتو وفات شو. نو دلته موږ ته ویلی کېږي چې موږ صرف د الله نوم اورېدلی دی خو الله هم پېژندلی نه دی چې الله څوک دی. دلته دې نوجوان د زمري طاقت کتلی دی چې زمری څومره یو خطرناک سیز دی او څومره یو پاور او څومره یو طاقت دی په زمري کې. زما محترمو موږ د الله طاقت او د الله زور او د الله پاور د هغې نه ګورې موږ خبر نه یو، هسې د چندخانو غونته کې ټوپونه وهو لګیا یو. ته به ورته قرآن بیانې، حدیث به بیانې، اذان به کېږي. زما محترمو دا به فلمونه او ډرامې ګوري، د هغه الله نه یره نشته که نه، بې خوف بې یرې، لکه څنګه دغه نوجوان د زمري سره پروت دی او بې خوفه پروت دی، بې یرې پروت دی، پته ورته نشته چې هلکه. نو که زموږ او ستاسو د الله پېژندګلي وشوه، الله هم وپېژندو چې الله څوک دی، الله کم پاور لري، الله کم طاقت لري، نو بیا به زما محترمو زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله یره راځي. او چې کله د الله یره زمونږ په زړونو کې پیدا شوه، بیا به موږ حرام نه کوو، بیا به سود نه کوو، بیا به د مور او پلار نافرماني نه کوو، بیا به شراب نه څکو، بیا به چرس نه خرڅو، بیا به زما محترمو زنا نه کوو، بیا به ناپ تول کې کمې نه کوو، بیا به د یتیم په مال خېټه نه ور اچو، بیا به زکات لیټ کوو نه. دا ټولې خبرې اوس الټ پلټ روانې دي، الټ پلټ. زمونږ د امت، زما محترمو د امت سرمایه‌دار مالدارو خلکو د زکات د ورکولو نه انکار وکړو.
د امت سرمایدار د زکات ورکولو نه انکار وکړو. زما محترمو قاتل لګې دی بی ګناه قتلونه کوي هیڅ پروا نشته. خلک لګې دي چرسونه خرڅي شرابونه خرڅي د زنا او د بدکارۍ اړیکو لاوي. زما محترمو عایشې بیبي نه تپوس شو د مؤمنانو مور بیبي نه تپوس شو چې دا زلزلې د څه وجې نه راځي. دا زلزلې د څه وجې نه راځي. عایشه بیبي مور بیبي ورته فرمایي چې کله میوزیک غانې بجانې او هغې ته سره عام ډانسونه شروع شي چې کله میوزیک عام شي او هغې ته سره عام ډانسونه او ګډاګانې او بېحیایۍ او فحاشۍ او بدکارۍ ورسره کېږي لګیا دی نو بیا به څه راځي؟ بیا به همدغه شان زلزلې راځي. بیا به همدغه شان زلزلې راځي. زما محترمو الله دې موږ د دې حالاتو نه الله متاثره کړي چې موږ عبرت والو. زمونږ دا زړه دومره تک تور شوی دی بالکل اثر نه اخلو بالکل عبرت نه اخلو. اوس د یو نوجوان جنازه تا چې کم دی یوړه نو ته لږ سوچ نه کوې چېرې دا خو ځوان و کنه د الله قانون دی هر ساه راښکونکی ابه د مرګ ذایقه څکي. اوس هیڅ پته نه لګي ته به په د الله په عذاب باندې لګي ته به په خپل مرګ باندې مري ته به چې کم دی په ګولۍ باندې مري ته به په بم کې بلاس کېږي تا باندې به نور داسې آفت او مصیبت راځي چې په هغې سره به ستا خاتمه او ستا کانټیکټ او ربط د دنیا نه ختمي. ورونو پیغمبرانو دا جړا فریاد کول. او زه په منبر ناست یم که نه بعضې ملګري خپل خلقه لارې دې خبرې ته توجه نه کوي. زه ژوند بدل کم بس ناست دی خپل وخت ته انتظار کوه د الله سپېړې او ګزار ته انتظار کوه. تېره جمعه ما تاسو ته وویل چې د الله عذاب مثلا سیلاب یا نور داسې طوفان دا د دې سوکنو موړ نه راوړېدو راپس بیا به یې مقابله وکړي بیا به یې واپس کړي. موږ اوس ولې صحیح د سړي زامن نه جوړیو دا ګناهونه نه پرېږدو دا ظلمونه او درندګي نه پرېږدو مونځ او دس نه شروع کوو د قرآن تلاوت نه شروع کوو د مور او پلار خدمت نه شروع کوو ځان کې ادب احترام تقوا پرهیزګاري او خپل دا بدماشي په اخلاقو باندې نه بدلو